د بېنظیر د روپو یو نوی اپډیټ راغلی چې د دې اپډیټ د وجې نه به زیاتکر کسانو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. کومو کسانو چې نوی رجسټریشن کړی دی یا ورته د مخکې نه دا روپۍ میلاوېدلې نو د دې د وجې نه به ورته بیا دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو په دې اپډیټ ټول له ځان په ورکول پکار دي ځکه که تاسو ځان په ونه کړو نو په راتلونکي وخت کې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي. نو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل لا که تاسو د نوي اپډیټ نه ځان په ټایم باندې خبرول غواړئ نو د هغې لپاره چې دی زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کوئ. له پاسه به تاسو ته د اودي لیکلی ښکارېږي فالو چې لیکلی دی نو زموږ د فیسبوک د پیج هم د ځان سره فالو کوئ. او که کوم کسان په یوټیوب کې ګوري نو دا چینل چې دی دا هم د ځان سره سبسکرایب کړئ. نو تاسو په ټایم سره د نوي اپډیټ نه ځان خبروئ ځکه زیاتکر کسان تپوس کوي وایي ستاسو د نوي اپډیټ په باره کې چې دی ویډیو نه راځي. نو تاسو ویډیو له لایک کمنټ شیر چې دی دا تاسو نه ورکوئ نو د دې له وجې نه تاسو ته بیا نوي ویډیوګان چې دي دا نه رامخامخ کېږي. موږ چې دا لایک کمنټ چې دی دا کوئ نو دا د دې د وجې نه چې تاسو لایک کمنټس ورکوئ نو تاسو ته بیا نوي ویډیوګان چې دي هغه به تاسو ته مخې ته راځي. نو کوم کسان ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي یا د ماشومانو وظیفو ته میلاویږي اوس چې کومه د ماشومانو وظیفه شروع شوې ده نو هغه تاسو ته ډبله میلاویږي او په هغې کې چې ده هم اضافه راغلې ده. که مخکې دا تاسو ته 2500 میلاوېدلی ستاسو یو ماشوم نو اوس به تاسو ته هغه چې دی 3000 میلاویږي. دغه شانتې که ستاسو 3 ماشومان نو دا به تاسو ته چې دی 9000 روپۍ به میلاویږي. خو دې ځل دا قسط چې دی دی ډبل کړی دی لکه تېر شوي روپۍ چې دی هغه سره میلاو شي ځکه 2-3 قسطه چې دی د ماشومانو وظیفه چې دا نه ده ورکړې نو دې ځل چې دی دا ډبل ورکوي. که ستاسو یو ماشوم نو د هغه به تاسو ته چې دی 6000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي ځکه د فروری د میاشتې نه چې دی به دې روپو کې اوس اضافه راغلي. که تاسو خپلې روپۍ راخلئ نو تاسو ته به اوس دغه روپۍ چې دي دا به سیوا میلاویږي. نو تاسو کوشش کوئ کوم ځای کې چې تاسو روپۍ راخلئ نو د هغې سره رسید چې دی دا لازم راخلئ چې په رسید کې 100 روپۍ لیکلي نو تاسو ته به ډایرکټ پته لګي چې دا زموږ په اکاونټ کې دغه روپۍ وي او موږ ته دغه روپۍ میلاو شي. ځکه اوس د 2500 نه چې دی ډایرکټ 3000 دي او ځینې کسان ته چې دی ډبل قسط میلاویږي. که ستاسو یو ماشوم او هغه 3000 کړي نو تاسو ته به د هغه چې دي 6000 روپۍ میلاویږي. دغه شانتې د بېنظیر کفالت روپۍ چې دي هغه هم سیوا کړي دي هغه اوس چې دی 10500 روپۍ چې دي دغه میلاویږي. نو د رسید سره به تاسو ته دا پته لګي چې زموږ دومره روپۍ چې دي په اکاونټ کې جمع شوي دي او موږ ته دومره روپۍ چې دي دا میلاو شي. نو اوس راځو نوي اپډیټ ته. دا اپډیټ چې دی دا زوړ دی د دې نه مخکې هغه هم وینا کړې وه خو اوس پکې نوی اپډیټ په دغه اپډیټ کې بل اپډیټ دا راغلی دی چې اوس په د 1 تاریخ نه چې دی تاسو ته به د بېنظیر تعلیمي وظایف روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. د سره وجې نه به نه میلاویږي چې تاسو د خپلو ماشومانو په پارامبي کې د مور د شناختي کارډ نمبر نه ور اچولی نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي د 1 مارچ نه وروسته چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. 29 تاریخ د هغو اخرنی تاریخ دی خو بیا که تاسو د 1 تاریخ نه رالی نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو تاسو داسې چل وکړئ چې د خپلو ماشومانو پارامبي چې دی دا اپډیټ کړئ چې دغه تاسو اپډیټ کړئ نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. ځینې کسان به چې موږ خو خپلې روپۍ راغستې دي موږ ته خو دا مشکله نه ده راغلې نو په راتلونکي قسط کې چې دی تاسو ته به دغه مشکل راځي. او کومو کسانو خپلې روپۍ نه یې راغستې نو تر اوسه نه تاسو خپلې روپۍ راواخلئ ځکه چې بیا به د 1 تاریخ نه چې دی دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو دا اپډیټ پکې راغلی دی. بل لا کومو کسانو ته چې د بېنظیر کفالت پروګرام روپۍ میلاویږي نو هغو له هم د جون میاشت چې دا ورکړې دی د هغې نه وروسته به ستاسو روپۍ چې دي دا وبندېږي. کومو کسانو ته چې دا میسج راغلی چې تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره وکړئ. که کومو کسانو له د رجسټریشن کولو طریقه نه ورځي نو د دې په باره کې چې دا زموږ ویډیو شته یا کوم کسانو چې موږ خپل پارامبي څنګه اپډیټ کوو نو د دې په باره کې چې دا هم زموږ په یوټیوب چینل او په فیسبوک پیج کې چې دا ویډیو شته. که بیا هم طریقه نه درځي نو لاندې په کمنټس کې تاسو زموږ نه تپوس کولی شئ او راتلونکي ویډیو چې دا هغه به په نوي رجسټریشن جوړو